ماشومان چې د هغوی وینه کمه ده، وینه د 7 او د 10 په منځ کې ده. ماشوم هم زیړ دی، خوراک نه کوي، غټېږي هم نه، هډوکي کمزوري دي، ورځ ته ورځ کمزورۍ طرف ته روان دی. د هغوی دپاره درته یو شربت ښیمه. د ایوټ کمپنۍ جوړ دی، د هایبریډ په نوم باندې یو شربت دی. په دې کې ویټامین سی دی پکې او آیرن دی پکې. ویټامین سی ستا د ماشوم خوراک ته زړه کوي، ستا د بچي ایمیونټي سیسټم مضبوطوي، ستا د بچي د هډوکو سیسټم مضبوطوي، او ستا بچی چې ویټامین سی د ده پوره وي، ستا بچی به حشاش بشاش شي. دغه شربت کې آیرن دی پکې. آیرن ستا د بچي د وینې سره ذرات پوره کوي. نو که چېرې زمونږ او ستاسو ماشوم وي، ډاکټر ته هم ښودلی وي، هغه راته ویلي چې ستا د بچي وینه کمه ده، د 10 او د 7 په منځ کې ده، نو دی خپل بچي ته هایبریډ شربت شروع کوي. د 2 کالو نه زیات ماشوم ته یې ورکولی شئ، یوه چمچه روزانه د ماښام نه په مړه باندې. که تاسو د غرمې په مړه باندې هم ورکوئ نو هم پیدا یې ډېره ده. که تاسو بچی د 2 کالو نه کم وي، یعنې د 1.5 کال نو بیا بچي ته نیمه چمچه د ورځې ورکولی شئ. دا شربت خپلو بچو ته تر 3 میاشتو پورې جاري وساتئ، بیا ورله ټېسټ وکړئ، انشاءالله د بچي وینه به پوره شوي. په دې 3 میاشتې کې به ستا بچی ډېر زیات حشاش بشاش شي، صحت به یې ټیک شوی، ژاړي به نه، زیل به نه کوي، خوراک به په صحیح ترتیب باندې کوي، د هډوکو او د جوړونو تکلیفونه به یې نه وي، خوشحاله به وي، روټۍ به خوري. او بچی هم چې کله دغه پوزیشن ته ورسېدو نو بیا به دا شربت بند کړئ. د 3 میاشتو نه زیاتې مه ورکوئ.